نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانان ورونو اور کورونو کے آواز اوریدن کو با حیا اور با پردات اور سرو خیندو میندو، اللہ رب العزت دا انسانان مکلف ګرځولی دي چې د الله رب العزت په احکاماتو باندې و عمل کوي، او د هغه احکاماتو نه یو خبره دا ده چې انسان مزان د چغل خورۍ نه ساتي. چغل خوري دا ډېر ګنده عمل دی، اور د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو پیغاماتو کې دا خبره ښکاره ده چې د چغلخور انسان دته الله رب العزت عذاب ورکي. د عذاب قبر ډېر سيزونه دي او ډېرې وجې دي. یو وجه په هغې کې ده چې هغه انسان هغه الله رب العزت گرفت کوي ځکه چې هغه د الله د احکاماتو نافرمانی کړي. دې وجه نه انسان او مسلمان به د چغلخورۍ نه کافي ځان ساتي. دا جبه الله درکړې ده، بس د دې حفاظت کوه، او د چغلخور په خبره به بالکل یقین نه کې. دا د اسلام قانون دی. مسلمانانو ته الله رب العالمین فرمایي فوراً د چا خبره مه منه، ځکه که ده کې خیر و نو ده به تاله ښه خبره راوړله او بده به یې نه راوړله. خو چې یو سړي درله د چا بده خبره راوړه نو فوراً یې مه منه، لږ تحقیق وکړه. قرآن فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که یو فاسق سړی راغی او یو خبرې تاله راوړو چې هلکه پلانکي خو تا پسې دا وی، هلکه پلانکی خو ستا په حق کې دا وی، نو فوراً یې مه منه، ځکه دا خو د خیر خبره نه ده راوړې، د شر خبره یې راوړې ده. نو دی په دې نه پوهېده چې دا خبره ده ته مه وایه. که واقعي پلانکي ستا باره کې بد ویلي، خو بیا م انصاف دا دی چې بل ته مه نقل کوه، بس غلی شه چې د دوو کسانو شرط یې اوږد نه شي او شرط یې جوړ نه شي. خو چې ده برداشت ونه کو تاله یې راوړه، نو دا خو یو دلیل دی که پر اختیا هم هغه ستا بد ویلي، خو کم از کم ده هم ناجایزه وکړو، دا یو د ده بېدیني شوه. دویم بیا تا ته وایي فتبینو، ده چې دا یو بېدیني کوله نو کیدی شي چې دروغ هم وایي، کیدی شي دروغ وایي، نو فتبینو قرآن وایي ته لږ تحقیق وکړه، معلومات وکړه.
نن اکثر اختلافات د دې د وجې دي زمونږه چې تحقیق نه کوو په یو بل الزامات لګو تحقیق نه کوو د یو بل خلاف کوو نو د هغې نه لویه پریشاني جوړه شي نو قرآن وایي فتبینو تحقیق کوئ او دا ډېره ښه خبره ده مونږ چې دا کتابونه وکتل دې کې هم ډېر لوی فن دی او نصیحت دی دا د یو بل خلاف کتابونه لیکل دا چې مونږ وکتل دا اکثر په هغه چغلخورۍ او په دروغو باندې بناو خلک د چا باره کې ډېرې بدې ولیکي کتابونو کې خو چې ته کتابونه کولاو کې هغه کې ډېر لوی فن او نصیحتي لکه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه شیخ عبدالوهاب نجدی رحمت الله علیه د دې باره کې د خلکو ډېرې زیاتې ګډې وډې لیکلي دي ډېرې ناروا خبرې ورپسې د خلکو لیکلي دي لیکن چې کتابونه وګوري نو هغې کې د انسانیت دپاره د توحید یو لوی بیان پروت دی نو پته لګي چې کم ځای کې خلک بد وایي ضروري نه ده چې دا خلک به بدي لږ تحقیق پکار دی فتبینو قرآن وایي تحقیق وکړه نو تحقیق ډېر ښه شی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژوند کې هم چې وګورې نو د چغلخورۍ یې ډېر مذمت کړی دی بخاری شریف و مسلم شریف کې حدیث راځي صحیح البخاری کې یو کتاب لیکي کتاب کې کتاب الادب الته باب لیکلی دی باب النمیمه او کتاب الکبائر کې علامه ذهبی رحمت الله علیه دا راجمع کړي دي هغې کې وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې د یو باغ نه راغې تشریف راوړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دوو انسانانو د مړو اوازونه اوریدل د قبر نه اوازونه راتلل چغې ترې راتلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بطور معجزه الله سبحانه وتعالی د قبر عذاب وخو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يعذبان چې د دواړو مړو له عذاب ورکول شو او بیا فرمایي وما يعذبان فی کبیر داسې ګناه نو چې ګنې د هغې نه ځان ساتل چې ته ډېر ګران کارو آسان کارو د هغه ګناه نه بچ ساتل ځان لیکن دی ځان بچ نو ساتلی الله رب العزت دی له عذاب ورکو نو بیا فرمایي پیغمبر علیہ السلام چې د دوو مړو ته عذاب کیږي نو کان احدهما لا یستتر من البول دا یو چې ونو د متیازو د ګندګۍ او د تتو نه ځان نه ساتو ګوره دا ځان به د تتو نه ساتي د دې د وجې نه د قبر عذابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایي استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ځان به د متیازو د احساس کو نه ساتي د قبر د عذاب ډېره حصه د دې د وجې نه ملاویږي اور بل پیغمبر علیه السلام فرمایل وکان الاخر یمشي بالنمیمه دی بل سړي د چې الله عذاب ورکاو نو دا چغلخورو د یو خبره به بل ته نقل کوله او د یو هغه به بل ته نقل کوله او بیا به پکې خپل مالګې مسالې او مرچکي مچول هغه ګناه به ورله زیاتو دې د وجې نه دې ته الله رب العالمین عذاب ورکوي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کجوري یو څانګه راواغسته او هغې په منځ باندې دوه ټوکړې کړه یو یې په یو قبر باندې کېښوده او بل یې په بل قبر باندې کېښوده او پیغمبر علیه السلام فرمایل لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا تر څو چې دا څانګې وچې شوي نه وي د الله سبحانه وتعالی د ذات نه امید دی چې الله سبحانه وتعالی د دین عذاب سپک کی یا لري نو عرض دا دی چې چغلې د وجنا چغلخورې د وجنا الله رب العزت عذاب ورکی ښه موټر بند کی نو د مسلمان جبا دا به انتهایی په کنټرول باندې دی به ګناهونو طرف ته مایل نه وي بند کا لکه بند کا نو عرض دا دی چې مسلمان د زړه
دا به د الله سبحانه وتعالی د حکم پابندي جب بیم د الله د حکم پابندي چغلخور بنی چغلخور او دا ولی چغلی اسلام بنده کړی را وجه دا اسلام غواړي چې فسادات ونشي اسلام غواړي چې د دوه مسلمانانو منځ کې صلح او چغلخوري د دې سره د مسلمانانو منځ کې ډېر لوی اختلاف راځي ډېر لوی جنجال د مسلمانانو منځ کې پیدا کیږي د وجنا چغلخوره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر لوی لعنت ذکر کړی دی او من پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چغلخوره نه کړی را چې د مسلمانانو اتفاق هغه د چغلخوره د وجه نه ختميږي تنبیه الغافلین کې باب تړي باب النمیمه او احیاء العلوم والدین کې یو واقعا ذکر کړی دا کعب الاخبار رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا چغلخوری ډېر سپیره عمل دی او دا قحط سالی دا ملک چې غنم شاټ شي جوار شاټ شي روزي سخت شي د دې غټ تعلق د چغلخوري سره چې کله چغلخوري شروع وي بیا په خلکو باندې سپیرتوب راځي نن وګوره ار کور کې نارینم چغلخور دي زنانم چغلخور دي نو د رزق برکتونه الله ختم کړی دي نو کعب الاخبار رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په بنی اسرائیل باندې قحط سالی رااله د خوراک کار ډیر زیات خراب شو او موسی علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله ووتو د باران د پاره دعا وغوښته چې اے الله بارانو کې سوکړه د خلکو فصلونه نه کیږي قحط ته نو چې درې ځله ووتو اور درې ځله کې بارانو نشو موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین ته فرمای وی الہی اے زما حاجت سر کون کیا اے زما حاجات پورا کون کیا عبادک قد خرجوا 3 مرات فلم يستجب دعاؤهم اے الله ستادا بندگان خود درې ځله تا ته راووتل درې ځله تا ته مینت او زاری وکړه خو اے الله د دې دعا قبول نه کړې شو سو وجدا الله سبحانه و تعالی او ته فرمایي د دې دعا په داسې حال کې نه قبليږي موسی علیہ السلام ورته اے الله ولې نه قبليږي وجه صدا وته فرمایي لئن فیکم رجلا دنا خافده چې کله ته الله رب العزت خافده نو بس الله رب العالمین سوال نه قبلي مطلب دا دی چې چغلخوري دا ډېر زیات لوی ګناه ده او چې کله لوی ګناه ده نو مسلمانانو له پکار دادي چې د چغلخورۍ نه انتهایی ځان وساتي دا جبا دا په کنټرول کې او دا چغلی مسلمان ته وړه ګناه کاری کنه چې ګنه بس ما د یو خبره بل تو رسوله خود دې چغلخورۍ د وجنه کورونه روانيږي د دې چغلخورۍ د وجنه ویني بهيږي خو ویني تويږي چغلخور دا د الله ډیر نه خوخي صف کې دا د الله بدی شي ښا چې الله ته الله سوچت کړي او د الله نه سوال کی بیا دا چغلخور د الله بدی شي ځکه هم موسی علیہ السلام ته وی چې دا چغلخور تاسو کې یو توبه نه تاسو دعا نه قبلو مطلب دا دی چې د خپل اعمال او اصلاح ده او د وړو کې او د غټ هر ګنا نه بزان مسلمان بچ کی کچره بچ نه کی نو دا به د مسلمان تباہی شي اور دا به د مسلمان د لپاره ډیر لوی سوال شي ناکامی به شي تنبیه الغافلین کی باب النمیمه دلاندې د امیر المؤمنین سلیمان ابن عبد الملک سے بھی واقعہ ذکر کړل چې د ناستو امام زهری رحمت الله علیه ور سره ناستو دا ډېر لوی محدث دی امام زهری رحمت الله علیه نو کلا یو کس راغی دی وخت کې نو سلیمان ابن عبد الملک رحمت الله علیه وتوی چې الکه تا خو زما په باره کې سخړې بدې خبرې کړې دي هغه کس وتوی چې ما خو بالکل ستا باره کې
بدې خبرې نه دي کړې بادشاه صاحب اسم هم نه دی ویلې. نو سلیمان ورته وی دا بادشاه سلیمان بن عبد الملک چې ان الذي اخبرني كان صادقا ما ته چې چا خبر راوړلې ده او تا چې چا مخکې ما پسې خبرې کړې دي هغه کس رښتونه و هغه رښتیا ویلي دي تا ما پسې خبرې کړې دي. نو چې څنګه دا خبره وکړه چې مال چا راپورټ راوړلې دی هغه رښتونه و نو امام زهري دا لوی محدث ولا جواب ورکړي لا يكون النمام صدوقا. اے سلیمان ابن عبد الملک دا سړی پرېږده چغلخور اډو رښتونه کېدی نشي دا د ده باره کې چې تا ته چام څه ویلي دي دا ټول دروغ دي او د ستا په حق کې هېڅ بده خبره نه ده کړې. نو ورته یې ووې چې چغلخور سړي نښه دا ده چې دی به دروغجن وي. نو دا مسلمان ته تعلیم ښیي چې چا د چا په حق کې خبره راوړه چې پلان کتا پسې داسې وي نو سوچ وکړه چې دا ما پسې چا څه ویلي دا ما پسې ښه وي که بد وي که ښه وي نو تحقیق اړو کومه بس ښه ګمان پیدا کړه چې او پلان کې ما پسې ښه ویلي دي. خو که چېرې یو کس تا پسې بد رد وي او یو کس درته ووایي چې پلان کې تا پسې بد رد وي نو اول خبره په دې پوه شو چې ما پسې هغه بد وي ما خو نه دی ورودلی ماله خو ده راوړل نو دې په دې نه پوهېدو چې په دې غلطو خبرو پرده واچوي ده چې ماله خبره راوړه خو زه نه وم خبر خو چې خبرې راوړه اوس خو زما او د هغه منځ کې بغض پیدا شو اډو د رښتیا خبره هم راوړه نو شرط یې جوړ شو که امن ته جوړ شو شرط یې جوړ شو نو چې شرط یې جوړېږي نو پته لګي چې دا نمام دروغجن دی د په خبره باندې یقین مه کوه نو بیا به تم کمه قلې چې فورا د هغه په خبره یقین کوي او هغه بل کس سره فتنه شروع کوي نه قرآن وایي فتبینو معلوماتو کا کېدی شي دې سړي دروغ ویلي ځکه ډېر خلک داسي چې هغه د مسلمانانو د جنګولو دپاره د هر قسم دروغو سهاره اخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې دین راوړلی دی چې هغې کې هر طرف ته امن دی. اول خو تا ته وایي چې مجلسونه امانت دی د هر سړي خبره راز او امانت ساته بیا درته وایي که یو سړي راز امانت ونه ساتو تاله راوړو د چا بده خبره نو ته بیا تحقیق وکړه هسې نه دی دروغ وایي ځکه دی خو دا یو بېدیني کوي چې امانت یې ونه ساتو دا بېدیني کوي نو چې امانت یې ونه ساتو کېدی شي دا بېدیني مو کوي چې دروغ ویلي. نو اسلام د امن دین دی د امن طرف ته دعوت ورکوي او کله چې د امن طرف ته دعوت ورکوي نو په کار دا چې مسلمانان دی د اسلام په دې احکاماتو باندې انتهایی برابرۍ سره چې کوم دی هغه عمل شروع کی اور د الله رب العزت هغه دین په ځان کې راولي. یو کتاب یو عالم لیکلی دی الصمت و آداب اللسان د دې ژبې آداب بیان کړي دي ابن ابي الدنیا هغه وایي د عمرو ابن میمون رحمت الله علیه نه نقل کړي چې هغه وایي چې موسی علیه السلام الله رب العالمین ور سره خبرې او ترې کولې نو د جنت احوال ورته الله وښول نو یو کس ولیدو د عرش نه لاندې چې ډېر لوی مقام ورته الله رب العزت ورکړو نو موسی علیه السلام الله رب العالمین ته وایي چې ای الله دا کس څوک دی نو الله رب العزت ورته وایي نوم یې درته نه ښیم او صفات به یې راته وښیم چې ده ته دومره لوی مقام دا دومره لویه مرتبه ده ته ولې میلاو ده نو هغه وایي یو خو د ده غټ صفت دا دی چې خلکو باندې الله کوم احسانات کړي دي هغه خلکو سره بغض او حسد نه کوي زړه د حسد نه پاک دی دی وجه نه الله رب العالمین دله دومره لوی مقام ورکړی دا ډېره غټه خبره ده چې د یو انسان په زړه کې حسد نه نن نیم مسلمانان حسد تباه او برباد کړل او حسد نارینه تم لګېدلی دی زنانه تم لګېدلی دی عوامو تم لګېدلی دی مولانو تم لګېدلی دی هر چا کې دا حسد شته نو وایي دله خو الله لوی مقام ځکه ورکړی دی ای موسی علیه السلامه چې دی چا سره حسد نه کوي. وایي دویم دا دی چې دی د خپل مور او پلار ډېر فرمان بردار دی نو د مور او پلار د فرمان بردارۍ د وجې مې دله دا مقام ورکړی دی او دریم دا دی چې لا یمشي بالنمیمه ده کې چغلخوري نشته نو دا د مسلمان ښه صفات دي چې چغلخوري پکې نه وي او کله چې ورکې دا صفت راشي الله رب العالمین ته بیا ډېر زیات خفه کېږي الله سبحانه وتعالی ته ډېرې ګیلې راځي
ډیر تنه خپکیږي چې ته د مسلمان په سر باندې را چغلخوري ولیکې. نو دې د وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشادات دادي چې په مجلس کې چا د چا باره کې بد خبرې وکړي نو د الله پیغمبر فرمایي چې دا بد خبرې اول اورما خو کدی وورید نو کسته مو چې پلان کې تا پسې بد رد وي او کچره دی لاړه کسته وي نو هغه کسته وي چې ګور دا فورا ممنه فتبینوا تحقیق کوا دا بار بار لارې قرآن ولیکي. قرآن کې مقصد دا دی چې ستاسو منځ کې اتفاقی اتحادی منځ کې مشرور پیدا نشي فسادات پیدا نشي. نو د هغه شر او د فساد بندولو دپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چغلخوري به نه کوئ. د جبې حفاظت د نن نه موږ تاسو شروع کو چې دا چغلخوري نه کوو. چغلخوري ډېره عظیمه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي ته به الله ته ولاړې صف کې به الله ته ولاړې بیا به هم د الله نه خوښې. موسی علیه السلام په دې قوم کې دا کس الله ته ولاړ دی په صف کې دا الله نه سوال کوي خو بیا هم الله فرمایي چې سوال نه قبلوم چې دا چغلخور ته لرې شوی ني نو الله ته به ولاړې بیا هم د الله نه خوښې. وجه څه ده؟ چغلخوري د مسلمانانو منځ کې انتشار جوړي فسادات جوړي. نو مسلمان ته تعلیم د دې خبرې ده چې اے مسلمانه فسادات طرف ته بنځي اور د جبه حفاظت وکې. الله رب العزت